أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام انقلاب روزدارد حد ببالائی گزش بر مقام بلبل آذان صحرائی نشست ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ حضراتو دسو جمودا سے تصوف د علم طریقت د علم احسان د هغې متعلق د بیان سلسله هغه شروع ده تیر شوي بیان کې ما د بیعت متعلق خبرې کړې وې چې بیعت دا ثابت تے په شریعت کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خیر القرون په دور کې د بیعت ثبوت شته او دا څوک چې انکار کوي نو یا کم علمی ده او یا ضد او عناد د ذکر انکار کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې بیعت د اسلام به یو سړی به اسلام ته راړېده د رسول الله په لاس کې به لاس کېښود او بیعت به وکړو نبی علیہ السلام په دور کې بیعت د جهاد به کېده هغه بیعت د جهاد لکه قرآن مجید کې اب بیعت رضوان هم تذکرہ شته ما تاسو ته عرض کړو دې ته یو صحابي بیعت علی الموت وی دارنګې په خندق کې به چې صحابه کرامو هغه کنده کنله نو هغوی به دا شعر وی نحن الذي بایعوا محمدا من هغه خلق یو چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی دی علی الجهاد ما بقینا ابدا موږ رسول الله سره په جهاد باندې بیعت کړی دی او هغه پورې به د اسلام د سربلندۍ دپاره جنګیږو موږ کې چې یوم پاتې نشي بیا به موږ جنګیږو ودو پورې به موږ د جهاد میدان نه پریږدو نو دې ته بیعت علی الجهاد وی بل نبی علیہ السلام بیعت په هجرت باندې ماغسته ده نبی علیہ السلام هجرت کو مدینه پاک ته د صحابو نه په هجرت باندې هغه بیعت اغسته بل بیعت دا بیعت
چې کوم دی وخت کې دی دا صوفیا بزرگان دی کوم بیعت علی بیعت د طریقت بیعت د احسان بیعت د پاره د توبې او د پاره د عمل د ارکان د اسلام دام ثابت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی په قران مجید کې امر کوي یا ایو النبی اے پیغمبر علیہ السلام اذا جاءك المؤمنات کله جراشی تاثرا اغه مؤمن خذ یبایعنک او غی تاثر بیعت کوي نو تو سره بیعت کا بیعت په سمانه کوي چې دای بغلا نه کوي دای بدکاری نه کوي دای پلان کې ګناه نه کوي دای پلان کې ګناه نه کوي نو په ترک د ګناهونو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله دا امر کړی دی چې تدایله سوکا تدایله بیعت ورکا نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو ته دا بیعت ورکړی دی ویلې دی وته د حدیث شریف مشهور کتاب بخاری شریف په بخاری شریف کې کتاب الایمان کې کتاب الایمان کې ده دو عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته فرمائی من کس کسان ناستو چې ناستو ډیر صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو زمانه بیعت نه کوي منگو یا رسول الله ولی نکو وی منگ دا نبی علیہ السلام نا بیعت کو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منگ نا بیعت واغستو او اگا بیعت پا سمانیو اگا بیعت پا دیمانیو چی منگ با چی دن اغلا نکو منگ با بدکاری نکو منگ با دادا گناہ نکو آغا بیعت آغا الفاظ کم قرآن مجید کی زنانو دا پار راغلیو آغا چه دنو آغای دا نارینو دا پار ذکر کرد دارنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کی رازی چه نبی علیہ السلام دا بیعت اغسطر صحابیاتنا چې تاسو په موړي باندې نوحه نه کوئ جړه به نه کوئ اوس دا بیعت یا د دې نه مخکې بیعت چې د ما ووي نو دا بیعت دا چې دی نو دا د اصلاح دپاره دا د ایمان دپاره بیعت نه دی دا هغه بیعت دی چې کوم بیعت دا صوفیه و بزرگان علی ادارنگی امام ولی الہند امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دا غی کتاب دے القول الجمیل پائی کہ حضرت مستقل پا بیعت مانے بحث کرے دے اور دا طول اقسام ذکر کری دی او بیا حضرت اللہ لکلی جی دا بیعت پرز دے واجب دے سنت دے حکم سے دے نا حضرت لکی تا طریقت دا بیعت دا بزرگان نه خلق بیعت کوي دا بیعت دا مستقل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته چې سړی بیعت کی بیا علماء فرمای دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې خود بیعت معاملہ وا خو بیا رستو نبی علیہ السلام پسې د خلفای راشدین په دور کې چې کله دا خلفا او امامان جوړېدل امیر المؤمنین جوړېدو په دغه دور کې بیا چې دنو بیعت د هغې ثبوت وی نشته دی او وی د هغې وجه دا ده چې چونکه هغه ټیم به بیعت په خلافت باندې کېدو
ابوبکر صدیق سے په خلافت باندې بیعت کېدو د حضرت عمر سے په خلافت بیعت کېدو د حضرت عثمان غنی په خلافت باندې بیعت کېدو اوس که چېرې دغه ټیم کې د طریقت دا بیعت هم رایجو نو دا به هغه بیعت سره به د دې ټسل راتو شک به پیدا کېدو چې دا خو چېرته دی د امیر المؤمنین خلاف بغاوت خو نه کوي دې د وجه هغه زمانه کې بچي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی دې صحابه کوم بیعت ورکو هغه بیعت د خلافت مو او هغه بیعت د طریقت او د اسلام بیا دغه القول الجمیل کې شاه ولی الله رحمت الله علیه په 29 نمبر صفحه باندې لیکي وای د خیر القرون او د صحابه په دور کې وای درې قسمه بیعت یو بیعت دا د پاره توبه دی وخت کې دا یا دی وخت کلم کم بیعت کوي وای دا درې قسمه شو یو بیعت کوي د پاره توبه چې د ګناهونو نه توبه وباسي بل بیعت کوي د پاره د تبرک یو سلسله دا یو بزرگ دی سړی هغه سلسلې سره تبرکن منسلک شي چې د هغې برکات هغه چې د نو سړي ته میلاو شي دا هم ټیک او دریم بید دا عزم دی بید د پاره تعقید او د عزم دی چې دا عزم وي چې انسان دا عزم کی جذبه د الله تابعداري کوم نیک اعمال به کوم د ګناهونو نه بزان ساتم دا د بیعت دریم قسم دی حکیم الامت مجدد ملت شاہ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ کتاب دے التکشف پاغی کی حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ذکر کر دے چې موږ یو کسان ناشتو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راشي چې تاسو ته بیعت درکم او دا صحابي دی او ځان د اسلام د پاره بیعت علی نه د جهاد د پاره ته بیعت علی وای راشي چې تاسو ته بیعت درکم موږ رسول الله تعالی مخه تک موږ د رسول الله په لاس کې خودو نبی علیہ السلام وی دا بیعت کوي چې تاسو الله تشرک بالله دا الله توحید به قبلوي دا الله عبادت به کوي الله سره به شرک نه کوي په دې باندې وعده وکړي چې 15 وخته په پابندۍ سره تاسو مسکوي او د چا نه بس غواړئ نه محدثین د دې حدیث د لاندې لیکي وای د دې دا خبره معلومیږي یو ته دا ثابت شو چې بیعت د نیک اعمالو د پاره د ګناہوں پرې خودو د پاره دا د رسول الله مستقل سنت ته دویم دا دی چې دا وکسان دای جدا کړل ځان سره په جدا خلوت کې او دای ته جدن بیعت ورکو او دا خبره ولور کې چې عام مجلس کې نور تور نکړي وای د دې نه دا پته لګي چې سړی په مریدانو کې په سالکینو کې په طالبانو کې یو عام مجمع کې ته یو سبق ورکې یو پیز ورکې یو خاص مجمع کې ورکې نو په خاص مجمع کې خاص خلکو ته خاص خبره ورکول شي او دا غي دن ډېر حکمتونه هغه د چې کم پیغام ورکې کېدې شي هغه عام خلک دا غي برداشت نه لري پای غي داسې عمل نشي کوله بیا وای دغه صحابه دا او صحابه چې کوم او دا یو بل روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام مهاجرینو نه بیعت واغستو او بیعت بدیو چې تاسو به د چانه سغواړی نه ته چانه به امداد نه غواړي وای هغه دومره پوری په دې معنی د عمل پابندو چې په اسمانه بناستو
خپل اسمان خپل چابک به کته غورځېدو کده به کس ولاړو نه به چاته دا نه چې دا چابک راکا اس به ودرو را کوز بشو ا چابک به په خپل راوچت کو انو دینه دا پته ولګی دا ګینه رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد داو چې د الله نه علاوه بل چاته احتیاج به نه راولي خو عین د رسول الله الفاظ ټول عمر په ځان باندې لاګو کړل کله کله یو مشر یو بزر چاته خبر او کی په هغه کې هغه چې دنه پاغه باندې عین په خبره باندې کلکای علا کل حال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت زموږ په بزرګانو کې مولانا یوسف رحمت الله علیه د تبلیغ په بزرګانو کې مشهور بزرګ تیر شوی دی دا غي کتاب دی الله ول ډیر مقبولیت قبولیت ور کړی دی حیات الصحابه په حیات الصحابه کې چې دنو مولانا یوسف رحمت الله علیه مستقل یو باب تړل دی باب البیعت باب په بیان د بیعت کې او پاره کې ډیر روایتونه ذکر کړی دي کملګری طالبان هغه ګوري حیات الصحابه وګوري ډیر دلایل دي په کې د صحابه او د بیعت علا کل حال بیعت ته بدعت ویل یا دې ته خلاف سنت ویل یا دا چې بیعت ثابت نه دی نو ما تاسو ته وی دا یا ناپوهتوب دی آیا زد او عناد دی بیعت خو د رسول الله نه ثابت دی چې رسول الله نه یو کار په عملا عبادتا ثابت دی تای ته بدعت څنګه وای او چې کله انسان ته کامل شیخ ملاو شي او دغه هغه په لاس کې لاس کې خودو او بیعت ته وکړو نو بیا دا خبره لازمه ده لومبه سیز چې دی به د خپل شیخ د خپل مرشد د خپل استاد ادب کوي ادب چې دته دا پته ای چې د شیخ آداب څه دي د استاد مقام څه دی د شیخ مقام او مرتبه څه ده ځکه العلم كله ادب الدين كله ادب علم او دین دا د ادب نوم دی با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب کم سړی با ادب ای او دل الله لوړ مقام ور کوي کم سړی بے ادب ای او دا سړی چې دی نو دی محروم کیږي بلکې صرف محروم کیږي نه رومی خوئی وی بے ادب خود را نہ تنہا داش بد بے ادب خود را نہ تنہا داش بد بلکہ آتش در ہما آفاق زد بے ادب یو ځان نه سوځي بلکې د بے ادبای د وجنا چې دنو په عالم کې ور بلیږي نو د شیخ د مرشد چې اسلاف اکابر کم آداب لیکلي دي آی ګړم به ادب دار چې د شیخ بکامل اطاعت کې کامل اطاعت بکې او دا دور خو ډیر کمزور دور راغې او اوس شيوخ هغه سي په مریدانو باندې په شاګردانو باندې هغه سي مراقبه هغه سي چې ده مجاهده نه کوي ورنمخ کی بزرگانو هغه با په خپل مریدانو په خپل شاګردانو کلک امتحانات کول کلک مجاهدی وته اغستی د سلسله چشتی یو لوی بزرگ دی د دې سلسله کې موجود دی خواجہ شاہ عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ علیہ دای سره د بلخ علاقې نه یو بزرگ یو عالم راغې هغه ته بیعت کو
شاه نظام الدین رحمه الله عبدالقدوس گنگوی رحمت الله علیه هغه تخپل خلافت او خپل هغه فیض هر هغه ورته ورکړل. بیا څه زمانه وروستو څه وخت وروستو د عبدالقدوس گنگوی رحمت الله علیه په اولاد کې نسیو شاه ابو سعید رحمه الله هغه راغی او هغه وی چې یاره زه ځم زما نیکه خو ډېر لوی شخصیت و موږ خو ته څه فایده نه ده اخیستې چې زموږ ته به د خپل دا نیکه دا پیس د چا نه میلاو شي. هغه معلومات کول نو هغه په دې باندې ورسېد چې زموږ د نیکه پوره پیس دا نظام الدین بلخي رحمت الله علیه سره د شاه نظام الدین سره بعد د اراده وکړه د بلخ ته شاه صاحب ته خط ولیکو شاه نظام الدین صاحب ته چې دغه څه تاسو سره را روان یم راځم ملاقات له چې شاه صاحب ته پته ولګېده د شاه نظام الدین صاحب د مخکې نه د هغه په انتظار باندې او په راتلو یې والا چونکې د شیخ نوسیو انو ډېر لوی اکرام وکړو ډېر لوی استقبال یې والا وکړو 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې میلمستیا یې وه بیا دوله ښه اکرام کو خوراکونه او خدمت هر څه ولا کول. یو وخت یې ورته یو لفافه ورکړه د پیسو تیله یې ورکړه نو شاه ابو سعید رحمت الله علیه ورته وایي حضرت موږ ته د پیسو ضرورت نشته زه پیسو له نیم راغلی زه دې له راغلی چې تاسو ته زما نیکه کوم نسبت منتقل کړی دی چې تاسو ما ته هغه راکوئ یا یې وله قدر کو یا ورته په تحیاتو ناستو یا یې وله بلا اکرام کو چې دا یې ورته ووي چې زه خو جي تا نه پیس غواړم نو د شاه نظام الدین سترګې بدلې شوې او چې بدلې شوې ښه ته اصلاح له راغلی اصلاح خو به دې نه کېږي ورته یې داسې چل وکړه ورشه زموږ هلته د سپو د ښکار سپي چې کوم ځای کې دي ته ورشه ته به د هغې خصمانه کې د هغې خیال به ساتې ته به هغه سپي ساتې اوس د لوی سړي نوسی دی لوی سړی دی او میلمه هم دی خو ګوره مخکې به اوس تربیت له راغلی دی که نه نو دی خو تربیت به کوي وله لړ چې لړو میاشت د پاسه 2 میاشتې لګیا دی په هغې کې خدمت کوی او هسې ورته خوراکونه به ورته ډېر پخول خو د میلمه په حیثیت خو چې کله دای ووې نو بیا یې خوراک پې هم کمزوری کړو چې لږ وخت تیر شو نو شاه نظام الدین رحمت الله علیه بانګي ته وی چې ته دا خشڼه وغیره وړې که نه نو ته باندې به تېرېږي دی هلته باړه کې ناستې نو ده سره به ټکره ووې په ده به لږ وغورځې نو چې دی دا چل یې ورسره وکړه ته ټکر یې ورسره ووله به دې ښځله لږه وغورځوله ده ورته داسې په غوسه وکتل وایي ګنګو نه ده نو ګنګو د دا علاقه وه معنا دا ده ته زما په کلي کې نه دا به هلته دا کار کړی ته به ما پوه کړی وې ته دونه نه پوهېږي چې په لاره دې په باندې ښځله وغورځوله بانګي ښځله وغورځوله حضرت له راغی حضرت ته څه چلو شو حضرت ما داسې ټکره ورسره ووله نو د ما ته داسې په غوسه کې وکتل او راته وی ګنګو نه ده نو د شیخ صاحب نه اوس پکې هم د الله د صاحبزادګۍ نشه پکې موجوده ده دا صاحبزاده موږ پښتانه خلک ورته صاحب حق وو یعنی چې پلار لوی عالم عام طور د هغه بچې چې نو هغه پلار لی چې خلک څنګه قدر کوي نو زیله ولم هغسې قدر کوي نو د هغه ذهن بل شانتي دي وایي ده کې اوس هم هغه نشه موجوده ده نو حضرت وی پرېږده
داسې میاشت نیمه چې تېره شوه یو میاشت پس بیا یې ورته وي بنګي ته وي اوس چې ځې که نه نو بیا پې ښځه له واړو بیا ورسره ټکر ووو دی پې بیا تېرېده بیا پې ټکر ووله اوس ورته ده خو په خوله سې ونیوي خو داسې سترګې ورته راوباسلې په غوسه یې ورته وکتل چې واپس راغی د بزرګ نه بزرګ دې تپوس وکړه څه چلو شو ورته وي صاحبه دا ځلې خو راته څه ونیوې خو داسې سترګې را باندې راوباسلې او داسې په برند برند یې راته وکتل ورته وي اوس پکې هم لا نشه شتې اوس هم لا څه پای نه ده شوې پرېږده په خپل ځای لړ بیا میاشت تېره شوه ورته وي اوس چې ځې که نه نو اوس به سره ټکر وي پوره بالټۍ به پې اړې دی ناست دی او دی بنګي دا ښځلې وړي چې ته ټکر یې ووهله او سره په ده بالټۍ وغورځېد چې وغورځېده نو شاه ابو سعید رحمت الله علیه را پاڅېده او هغه یې ونیسه ورته وي ته خوږ خو نه شوې تا ته خو زما د وجې تکلیف میلاو شو او هغه ښځله یې ور راټوله کړه او هغې ورته بالټۍ ورته ډک کړه بیا یې وله ورکړه اوس دا دی نه وایي چې تا خو زه ولاړلم حضرت ته یې ووایي چې جي دا ځل دا چلو شو وایي ټیک ته ورته ویې لکه زو به ښکار سپي روان که زو به ځنګل ته به ځو وجود یې کمزوری شوی چې سپي روان کړل نو هغه غټ غټ سپي نو د ځان سره هغه پټی ملا سره وتړل مخامخ کار راغی نو سپو دې ځان سره راکاږه نو دی زخمي هم شو د نه وینې هم روانې شوې نورو کسانو دی لرې که بچ کو زه تاسو ته وایم چې لکه مخکې به شیوخو دا اوس څه مجاهده ده اوس خو که ورته یو خبره وکړې هغې ته خبره په مشکله اوري نو مجاهدې به څه وکړو بلکې اوس خو داسې د نفسانیت دور د موږ راغلي د نفس د اصلاح دپاره یو خو که په مجلس کې معمولي غوندې شیخ داسې خبر وکړي چې زموږ د مزاج خلاف وي نو په زړه باندې بیا چې ده نو څه خبرې تېرو نو هغه شاه نظام الدین رحمت الله علیه چې اوده شو نو په خوب کې ورته شاه عبدالقدوس ګنګوي رحمت الله علیه راغی خپل پیر صاحب او ورته وی نظام الدینه ته خو ما دوره نه وي کړولې ته خو ما دومره نه وي کړولې او تا باندې خو ما دوره مجاهدې نه وي کړې چې تا زما په نوسي دوره مجاهدې وکړې نو بچ دا خبره ورته وکړه نو هغه سحر چې پاسېدو نو هغه ته یې ووي چې ګوره ته زما د استاد نوسې وې د شیخ تا له ما ډېر قدر وکړو خو چونکې ته چې کوم څیز له راغلی وې هغه د باطن اصلاح وه تصوف بنیادی طور دی ته وایي حکیم الامت شاه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه سره سید سلیمان ندوی رحمت الله علیه راغی دا سید سلیمان ندوی په پوره دنیا کې د هغه ټیم د کتابونو د تصنیف چرچا وه د دې یو لوړ مقام و داسې مقام و چې تپوس یې مه کوه او دی ګولډ میډلیسټ و دی چې راغی د حکیم الامت شاه اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه سره خانقاه نه چې واپس ته په لومبي ملاقات کې ورته وی حضرت ما ته څه نصیحت وکړه حضرت تانوي صاحب رحمت الله علیه فرمایي وایي ما په خپل زړه کې وی چې دا دومره لوی مصنف دا دومره لوی سړی اخر ته زه څه نصیحت وکړم بس ای الله زما زړه کې دا راوسته وایي ما ورته وی چې ہمارے سلسلے میں تصوف میں بس اپنے آپ کو مٹانا ہے تصوف ستا وای خپل ځان خارې کول دي دا موږ وګورئ ته ما پیژنې زه څوک یم زه باندې پوه کړم دا انانیت دی دا انا زه ځان نه لر کول دي زه هیڅ یم زه هیڅ هم نه خو دا صرف په الفاظو نه نن دنیا ځان ته وایي احکر الدراویج احکر د ټول نه حقیر لاشه خادم فقیر دا خلکو ځان سره الفاظ لګولي که نه زمونږ شیخ صاحب به فرمایل شیخ الاسلام صاحب وہی احکر کے دم پہ پاؤں رکھو پھر دیکھو
सांप की तरह फन पेगा पदी लकाय वल अखपा कीदा داسې لک چکی کا نو بیا اخکار مخکرنی بیا لکه د سا مار پشانې چجا کوي چجا چې تا وزره یو خبره وکړه یا معمولی دی ولا داسې سیستم وکړه چې لکه هغه لري هغه مقام ورنه کړي چې بیا لاس ملاوي نو دوه ګوتې ملاوي د اسې په خوله منګه و اخکار دی ورنه دنه لوی کبر پروتی او دا سیوا دا صرف بدی پټکیو بدی جبو بدی تقریرونو بدی بیانونو بدی علمونو دې سره ناراضي بلکې کله کله خو ظاهري علم انسان کې دومره لوی کبر واجی چې تاسو مکوا چې سو پوری د چا اهل الله په صحبت کې ځان خارې کړي نیوي او دا ډېر کم خلک دي چې الله غیله پیدایشي فطرت عاجزانه ورکړوي پیدایشي فطرت دا غي سپاوي ورنه دا نفس او شیطان دا انسان نه پریږدي د انسان د ډېر مهلکات اولیاء لیکي روزانه دا نفس انسان ته 360 مهلکات مخې ته کوي کدا نفس دا انسان بده معنی عمل کوي دی به تباشي نو یو لومبه کاردار دی چې شیخ کامل اطاعت دی دویم دا چې بنیادی لوی ادب دا دی چې سکون ورکول خپل مشر ته موږ ادب څه ته وو موږ ادب دی ته وو چې په کټ کې په باړ کې نه په سر کې نه موږ ادب دی ته وو چې په لار دی چې تور پس رستو دی موږ ادب دی ته نه وای ادب پیژنې ادب څه ته وای اوس ګوره مثلا ساړه دي دغلته کټ پروت دی په نیم کټ باندې سورې دی په نیم باندې نور دی اوس مشر او بزرگ یا پلار هغه ورته کینی اته نه نجیب سرته پکې نه هغه سرته صورت په زور سرته کې دا تاغله تکلیف ورکې کته غله خوشحالي ورکې تیار ده او تاسو سره بیټری ده او تاسو سره والد سے روان دي یا شیخ او استاد روان دي اته وای نه جی ادب خدای دې پلار نه مخکې نه دي استاد زبرست اوس وروسته باندې هغه د بیټري نه ځای به تیاره کې رواني اوس دا ځای به ته مخکې ځي یا یو پوړای راغی کوزیږي ته به لاس ورکې ته به ته مخکې کېږي ادب ویلی شي بل ته سکون ورکول زموږ د پښتنو ادب دا دی چې لاس به ملاو دا ډېر فرض شی دی بل اکثر زموږ استاد صاحب به وی 4 غنټې 5 غنټې سړی درس وکړي چې کمرې ته ورشي هغه ډډه ولګوي وای دی وای استاد به اوسګاري درز را به کور باندې ته ډبې لکه استاد استاد کم دی اوسګار دی د الله بنده دا د هغه ګوره د هر څیز یو خپله طریقې اصل شی دا دی سکون ورکول دي منګه حضرت شیخ صاحب الله دې عمر کې برکت واچي سندل بابا جی ډېر لوی بزرګ عالم اوس 120-25 سال عمر یو د شاه منصور ته راغلو اجتماع له ما استاد بوتلو شیخ صاحب نو شیخ صاحب ډېر ځایونو کې څوک بزرګ یاداسي هغه په خپل نظر لاس ملاوي دي ځان وروستو کې بدای باید ګوري او استاد یې سره خواله لاس ملاوي دوله نه ته ما استاد لاس ملاو بګو کنه نه بجې دوه خبرې راته وکړي یو وای دای ته به زما د وجې تکلیفي او بل وای بزرګان کله سړي سره لاس ملاو کې دی ته د لاس ملاوي تون هم د هغه د اعمالو اندازه لګي وای هسې نه چې زموږ د عمل د وجې دته تکلیف ورسي زه حیران شو ډېر کاره تا موږ داسې هم شوي دي بیت المقدس یو امام راغلی ډېر لوی شخصیت و ډېر لوی مشر سړی و 90 سال عمر معمر انسان ډېر ښایسته انسان اوس به کېدی چې هغه وفات دي زموږ دارالعلوم کراچۍ ته راغله زموږ طالبای دو موږ داسې خواږ یو موږ سره لاس ملاو نه او ډېر کاره تا مشراني
و چې هغه خپل د لاس درکې جدا مسله ده خو نه چې هغه لاس د درکې دا ګوره مونږ خو یو او هغه باندې ټوله دنیا راځي نو هغې ته تکلیف رسي او دارنګې په ملاقات کې هم زموږ سرحد کې دلته پښتنو کې دا ډېره کمزوري ده په پنجاب کې په کراچۍ کې په مهاجرو کې هندوستان کې هلته د علما خپل اوقات دي د ملاقات کې د مازدیګر نه والې ماښامه پورې ټیم هغه ورکړی دی مجال له د هغې نه بل ټیم ورشه نه پرېږدي خادمان دا ښه کوي اوس هغه بعضې ټیم بعضې سړی داسې وي د هغه یو منټ موږ اکثر اتکاب کې استاد یو سړي نو کله کله استاد ټوله شپه به ویښي سار داسې نیمه ګینټه لږ وخت سترګې ورشي د خدای بعضې مسلمان به راغی نو چې څه ټایم د استاد سترګې ورشي نو هغه به پسې د په کمره ورغی ما الله بنده دا تو څه کې او نه هغه به ډېر ضروري کار و لکه ته خپل غرض په خټه ور لګوي ته خپل غرض کې ته هغه نه ګورې ته کم تکلیف دی نو اصل ادب دا دی چې خپل مشر ته سکون ورکول هغه ته خوشحالي ورکول هغه ته راحت ورکول علا کل حال د شیخ آداب چې کوم دي که الله ژوند را کړي په هغې به بیا خبرو کوو آخر